کم ټارګټ کلینګ کیږي، کم کسان اوچتېږي، مسنګ پرسن چې څه ته وایي، او جاني خیلو کې چې کومه واقع شوې ده زمونږ پښتانه پکې شهیدان شوي دي، چې هغوی ته مونږ دا یقین ورکړو، دوی له مونږ دا ډاډ ورکړو چې مونږ تاسو سره په دې غم کې برابر شریک یو. او څنګه چې درته وویلي شو چې د دنیا په هر ګوټ کې پښتنو سره زیاتي کیږي، پښتنو سره ظلم کیږي، نوامي نېشنل پارټي به د دغې ظلم خلاف اواز اوچتوي او دغې پښتنو سره به اوږه په اوږه ولاړ وي. عزتمندو، د بدقسمتۍ نه د کلونو نه عالمي قوتونو، عالمي طاقتونو د خپل مقاصد او د خپلو مفادو دپاره د بدقسمتۍ نه د پښتنو دا وطن خپل میدان منتخب کړی دی. تاسو وګورئ تقریبا د څومره کلونو نه د پښتنو چې زه ووایم غلطه بني نسلکشي روانه ده. څومره پښتانه تباه شو چې هغه مونږ د افغانستان پښتانه یادو، مونږ د خپل پښتونخوا پښتانه یادو، هغه مونږ د بلوچستان پښتانه یادو. د بدقسمتۍ نه چې کوم ځای کې زیاتي کېږي، ظلم کېږي، نو هغه زمونږ پښتون سره کېږي. خو زه به د الکترونیک میډیا نه او د پرنټ میډیا نه او د انساني حقوق تنظیمونو نه لږه ډېره ګیله وکړم چې هغه شانتې څنګه اواز چې نورو قومونو سره ظلم وشي یا واقعات وشي او په کومې طریقه اوچتېږي، نو هغه د بدقسمتۍ نه پښتنو سره چې څومره ظلم وشو، هر ځای کې پښتون ځپلي کېږي، نو په هغې مؤثر انداز باندې نه الکترونیک میډیا او نه پرنټ میډیا اوچته کړه. دا یو سازش دی د بدقسمتۍ نه چې مري نو هغه هم پښتون دی، او چې څوک یې په کومې طریقو په نوې نوې حربو چې څوک قتل کوي نو هغه هم پښتون دی. عزتمندو، پکار دي چې د پښتنو خلاف کم دا سازش روان دی، کم ځای کې چې د پښتنو د تباهۍ دا منصوبې روانې دي، د دې واحد علاج دا دی چې ټول پښتانه یو شي او هغه چې هر فیلډ سره تعلق لري، ضروري دی چې هغه سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي، چې هغه ډاکټران وي، هغه وکیلان وي، هغه صحافیان وي، هغه افسران وي، چې هر فیلډ سره تعلق ساتي. پکار دي چې هغه په دې وخت کې هغه خپل ټول خبرې په شا کېږي او په دې یو خبره دې ځان پوهېږي چې د پښتون اوس د بقا مسله ده. د پښتون به څنګه موږ د دې تباهۍ نه بچ کوو چې موږ یو موټی شو او زموږ خلاف چې کم سازشونه چې هغه دلته ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې کېږي، چې هغه موږ ناکامولو دپاره موږ له اتفاق او اتحاد ډېر ضروري دی. نو انشاءالله پښتون بیدار دی او هغه په دې خبره پوه شوي دی چې اوس زموږ دا یووالی چې دی دا ډېر ضروري دی. نو که خیر دا امید هم دی
چې پښتانه به یو کېږي او د هغوی خلاف چې کوم سازشونه روان دي هغه به ناکامېږي. ظلم के ضابط हम नहीं मानते, जुल्म के ضابط हम नहीं मानते, जुल्म के ضابط हम नहीं मानते. یو دوه منټه نور اخلم. عزتمندو، نن سبا دام ډېر ظلم روان دی چې ریاست خلک اوچت کي بغیر د سفرچي نه، بغیر څه د FIR نه، او کلونه یا میاشتو په میاشتو هغه خلک غایب دي. د چا خو میاشتو پس لاش چتا پروت وي، او څوک داسې خلک هم دي چې کلونه غیب دي، نی کور والا ته، نی ملګرو ته، نی پیژنګلو ته دا علم دی چې آیا هغوی ژوندي دي یا مړه دي. نو زه ستاسو په وساطت د ریاست نه دا مطالبه کوم چې دا هتکنډې پرېږدی. څوک دا خلک چې کم مسنګ پرسنز ورته مونږ وایو دا په عدالتونو کې پیش کړي چې ګنهګار وي پکار دی چې عدالت ولا سزا ورکړي. خو چې جرم یې نه کړی، FIR پې نه، صرف د شک په بنیاد په میاشتو کلونه غیبول، دا د انساني حقوق د ټولو لوی خلاف ورزي. عزتمندو، خپل پښتون قوم ډېر صفتونو قوم دی. پیښې پیغ و نون بد ښېګړه توره وفا نن دی باندې چې څوک پوروي نو هغه پښتون ورته ویل کېږي. خو د پښتنو یو دا کمزوري ده زمونږه چې مونږ لږ زیات جذباتیان یو. مونږ زیات په جذباتو کې راشو، او د دې د وجې نه مونږ خلک خاص کر دا پښتانو چې څوک په مذهب ډېر مین دي دا د مذهب په نوم استعمال کی، او د دغې نتیجه صرف او صرف دا ده چې پښتون د کلونو نه صرف او صرف تباهي او بربادي لیدلې ده. عزتمندو، زه ستاسو نور وخت نه اخلم. ایمل خان په خپله دې پروګرام نه راتلو، خو هغه پرون څنګه چې ټولو تاسو ته پته ده هغه جاني خیل ته تلي وو، او هلته بیا ډېر لیټ راغی، ورته ګرمی والي وو، نو نن یې طبیعت ټیک نو، بیمار و. بهرحال هغه موږ ته میسج وکړو چې زما طرف نه لاړ شئ. زه د پریس ترونو نه هم شکریه ادا کوم، او هغوی ته به ستاسو په وساطت دا ریکویسټ وکړم چې د پښتنو سره کم دا ظلم، دا کم نسل کشي روانه ده، دا ایشو چې دا تاسو څومره چې دنه کېږي دا اوچته کړي. ډېره ډېره مهرباني ستاسو د راتګ، ستاسو د راتللو چې په دې دومره ګرمۍ کې دا دومره لوډ شیډینګ باوجود تاسو راغلی، خپلې د ټولو نه بیږي، خو دلته راغلی د خپل د مشر د حکم مطابق. ستاسو د خدای ډېرې دي او بیا به کوي ځکه بلا سختي تېرېږي، ځکه بلا سختي تېرېږي. خو تاسو 2008 ته لاړ شئ. عزتمندو مشرانو، زموږ د عوامي نشل پارټۍ ورکران، لیډران چې څومره د دهشتګردۍ ښکار شوي دي نو د چا نه کمه نه ده. د زرو د پاسه ورکران عوامي نشل پارټۍ شهیدان ورکړي دي. د څه دپاره؟ د دې خاورې دپاره، د دې خاورې د بقا دپاره. د باچا خان بابا چې دا کومه فلسفه ده د دې لپاره، د ولي خان بابا او د مشر اسفندیار خان چې دا تحریک کم روان دی او د پښتنو د خاورې اواز کوي، دا د دې لپاره. هغه سلسلې حوالې سره موږ ټول راغونډ شوي یو. د عوامي نشل پارټۍ مشران، ورکران ټول خپل د تنظیمي د مشرانو هدایاتو مطابق هغه عمل کې حصه لري.
عزتمندو مشرانو زمونږ دپاره دا نننی احتجاج څه نوی نه دی مخکې مو هم کړي دي دا احتجاجونه مخکې هم کړي دي او راروان مخکې به بیا هم کوو دا عزتمندو مشرانو چې څنګه تاسو ټولو ته پته ده موږ ته پته ده واحد په دې صوبه کې په دې پښتونخوا صوبه کې واحد عوامي نیشنل پارټي ده ظلم شوی دی یا په دې ملک کې حالات خرابېږي نو د هغې دپاره په دې ملک کې نور هم ډېرې زیاتې پارټۍ دي خو چې څنګه عوامي نیشنل پارټي لیډران زموږ قایدین او زموږ ورکران موږ ټول چې څنګه دا دعوه کوو چې موږ د پښتنو سیاست کوو نو د هغې دپاره لومړنی اواز ولیباغ او زموږ مشرانو اوچت کړی دی ذاکر خان شهید ما زما نه خدای پاک واغستو شهیدان شو خو ماله زما مور خدای دې وله ډېر عمر ورکړي ماله یې دا ډاډګیرنه راکړه چې خبردار بچا ته زما اخرنی بچی خو چرې موږ ته پته ده چې موږ باندې اټیک یا زما د بچي د دې پارټۍ له وجې نه پې اټیک شوی خو دا درته دا وایم دا درته وایم دا درته حکم کوم چې چرې دا پارټي او دا سره جنډا او دا سره ټوپک پرې نه دی عوامي نشل پارټي عوامي نشل پارټي دا تکلیفونه نن ما ته دا احساس دی چې زه د باچا خان په ځمکه ولاړ یم خو افغان هم راشي چې دې سل کاله تېر شو او تر اوسه پورې دا مبارزه دا تحریک را روان دی او به دغه تسلسل کې را روان دی د تکلیفونو به تسلسل کې